یاره زمونږ هغه د اوبو هغه تپوس هم چا نه دی کړی بېګا مې صرف په نټ باندې وکتل چې ایس یو ډي سي دو راوتي دي د اوبو هغه بوتلې راغستې خلکو له ورکولې چې یاره دا اوبه څښا دي دا مس کوي دلته وګوره دلته څه دي دا اوبو موټرې خرابې شوي دي اوبه په ټینکو کې نشته وروره اوبه د انګول هېڅ دغه نشته چې اوس موږ داسې کوو چې دې خولې ته تصویر وباسي او ځي هلکه موږ په تصویرانو څه چل کوو موږ له مهرباني وکړئ او داسې څه انتظامیه راولېږئ چې زموږ سره دا تاسو په دې کیمره کې لیدی شئ چې زموږ سره د دې څه مدد دا انسانیت نه دی چې زه دې خورم زما بچی دې زما کور دی آباد دي او زما بل ګاونډي دی هغه دې په سیلاب په اوبو کې ډوبي نو زما نه خدا نه کې زما بسم الله الرحمن الرحیم د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو سلامونه نیکې هیلې پیرزونې په دې هیله باندې چې روغ جوړ تکړه وئ کتونکو دا وخت زه ولاړ یم جي په محله زاهد آباد کې زه به دا ووایم چې زه به تاسو ته د دې سیمې کمه کوڅه کم نقصانات به زه تاسو ته وژاړم کتونکو دا کور چې دی دا د دې خوړ نه چې دی جي 2500 فوټه دا د دې خوړ نه په لرې فاصله کې پروت دی دې خوړ ته باقاعده وټي هم شوي دي هر څه شوي دي خو جي دا د الله په اختیار کې دی جي دا یو قدرتي آفات و دا په موږ باندې رالو اوس دا آفات خو په موږ باندې رالو عزتمندو تاسو ګورئ جي د دې هر مالک هر کور به زه تاسو ته د دې کیمرې په نظر باندې ښیم دا هر یو کور هر یو هم دغه رنګ دی جي که تاسو بسترې د دې کور څومره کالي چې دی د دې کور څومره اوزار چې د دې کور څومره سامان چې دی دا بالکل جي په دې خوړ کې لاو شوي دي کتونکو خو زه یو خبرې ته دې ته زه حیران یم او په دې وخت کې په دې جدید دور کې چې نن د غفار کور ته یا د دې محلې په بل وګړي پسې څنګه څوک نه دی راغلی ولې د دې دپاره کومې ادارې چې د دې دپاره نشته دی د دې دپاره زموږ حکومتي چارواکي د دې دپاره نشته دی کتونکو هلال صاحب راغلی دی چې نن دویمه ورځ دغه ده چې هغه هم په دې سرګرمیانو کې لګیا دی او هم دغسې په یو کور باندې ورځي دغه ورسره خپل ټیم دی دغسې پکې د کور هغه ملګري چې پکې دي هغه غریبانان هم بې وسه بې کسه دغه دی لګیا دي نه زمونږ د دې تپوس شته دی چې یاره جي ستاسو د شپه به تاسو په څه کې تېره کړي هم دغسې په زرګونو کوره په دې منګوره کې نه دا تپوس شته چې تاسو څه خوړلي دي تاسو له چا سره لیږلي دي کتونکو افسوس افسوس په دې خبره باندې عزتمندو راځو هلال صاحب له به هم راځو چې هلال صاحب به تاسو ته څو خبرې کوي ولاول زه د دې کور د مالک اعظم غفار خان ولاړ له جي چې هغه تاسو ته په دې حوالې سره څه ووایي چې تر اوسه پورې د دې واکمن چېرته دي د دې اختیارمند چېرته دي السلام علیکم وعلیکم سلام ډېره مهرباني یاره چې تاسو موږ له دومره ټایم راکړو په دې سخته کې زما غفار نوم دی جي زه په دې زاهد آباد محله کې پاتې کېږو تقریبا څه د زه یم چې کم از کم د 50 شپېتو کال نه په دې محله کې پاتې کېږو ټیک شو جي نو دا خو د الله د طرفه دا موږ دا نه وایو چې یاره دا په قصد یا اخوا دې خوا خو د الله د طرفه یو عذاب دی راغلی دی هغه خو ټیک ده خو د دې دپاره خو الله پاک کم از کم څه ذمهواریانو ورکړي دي که نه دې مشرانو له زموږ چې کوم ادارې دي پوه شوې نو زه به دا ووایم چې وروره هر سړی راځي تصویر وباسي او ځي هلکه موږ په تصویرانو څه چل کوو موږ له مهرباني وکړئ او داسې څه انتظامیه راولېږئ چې زموږ سره دا تاسو په دې کیمره کې لیدی شئ چې زموږ سره د دې څه مدد وکړي دا زما ورور راغلی دی دا هلال د هغې الیګرامې نه دا خپل روریان راوستي خپل ټیم راوستی د پرون نه راسره لګیا دی وروره نو الیګرامې ته ګورم منګورې ته ګورول د منګورې دا خلک چېرته لاړو او چې وروره چا ریسکیو ولته مې کال کړی دی واسه ولته مې کړي دي زما سره ښه ریکارډ هر څه پراته دي داسې نه چې دا درو په 15 منټه کې درغلو په 15 منټه کې وروره ونډه ورځ ووته شپه پکې تېره شوه نن ای دی سهار دی د وسه پورې یو سړی نه راغلی دی نه یې تپوس کړی داسې دی ټولې محلې ته نه راغلی که نه څومره نه ټولې محلې ته یوازې هم نو ټول یو محلې ته په څو کوره به د زاهد آباد یاره کم از کم که نه که نه دا د 100 نه زیات په دې لاره باندې د خوړ دا کم حساب دی د 100 نه زیات کورونه په دې طرف باندې دي چې څومره هم کسان راځي صرف تصویران له راځي پوه شوې لکه یو سړي موږ له داسې تسلي را نه کړه چې الله دې خیر کړي موږ به سره خیر دی څه انتظامیه راولېږو چې ستاسو سره دا لینډ دین پاک کړي یو سړي هم نه دی موږ دا هم نه وایو دا زما وروڼه راغلي دو لګیا دي موږ ورته دغه د وخت د پرون نه لګیا چې موږ ته دا لار کولاوه کوي دا دومره 15 فوټه شپږ فوټه دا ملبه په دې کې پرته ده نو موږ دا ملبه وباسو نه وځي موږ ته دا لار کولاوه کوي پوه شوې چې موږ د خپل کور نه دا ملبې ده وباسو
نور مونږ به څه ووایو د حکومت ته به مونږ د ادارو نه به مونږ څه ووایو نقصان به دې څونه شی ورونه دې توکي تقریبا یاره د نقصان خو تباه دی لاندې مکمل کور تباه دغه کمره دا کچن دا مکمل دا ګوره دا کټونه هر څه په بله پراته دا فریزري د هغې خو د سره حساب نشته خو وایي چې وایي چې یاره خیمې ورکړلې پلانې ورکړو ډینګۍ هر کور ته ورسېدل تاسو له څوک داسې راغلي دي یاره زمونږ هغه د اوبو هغه تپوس هم چا نه دی صرف کړی تصویر وي بیګا مې صرف په نټ باندې وکتل چې ایس یو ډي سي دو راوتي دي د اوبو هغه بوتلې راغستې خلکو له یې ورکولې چې یاره دا اوبه څښا دي دا مسکی دلته وګوره دلته څه دي دا اوبو موټرې خرابې شوي دي اوبه په ټینکو کې نشته وروره اوبه د انګول هېڅ دغه نشته چې اوس موږ داسې کوو چې د خولې ته اوبه ګیله د چا نه وکړو غفار خان بس دغه ادارو نه کوو نو ادارو نه کوو. بالکل کوو خامخا به کوو ولې دا مشران زم د څه دپاره دي چې دوی موږ له په سخته کې نه راځي په راته کې خو د چا خبره هغه دشمن هم سړي ته ولاړي په سخته کې موږ له پکار ده چې راشي دا مشران موږ ته ودرېږي چې مخه پکې موږ له تسلي راکړي تسلي نشته وروره راځي تصویران وباسي وځي خبره ختم الله دې خیر کړي چې الله دې موږ خپل پر رحم وکړي هلال خان راځم جي هلال هغه ژوندۍ جذبه ده هلال هغه نوم دی چې هغه نوم هم د سپوږمۍ دی هغه هر سړی پیژني او هر سړي ته ښکاري کله چې هم د سپوږمۍ رڼۍ هلال به هلته کې موجود وي همیشه کارونه د سپوږمۍ په کار کې کوي په سیندونو کې په سوونو ماشومان په سوونو مړي هغه رانیولي دي چې خپل ژوند یې هغې توقف کړی دی او دا پې اوس الله پاک یو بل امتحان نوستی دی چې په منګوره باندې هم کله سیلاب راځي نو هلال او د هلال ټیم به پکې مضبوط وي بلکې چونکې زه هم د هلال د ټیم حصه یم د هلال جونیئر یم هلال زموږ استاد هم دی هلال زموږ د زړه سر هم دی عزتمندو راځئ هلال به دې حوالې سره څه وایي السلام علیکم هلال صاحب وعلیکم السلام هلال صاحب اوس څه ټایم راغلی زه خو جي پرون راغلی یم او د ملګري او ومې کتلې چغو کوکارو د هغه ته مې وکتلو او چې رالم نو زما خو یقین دا نه و ما خو انتظامیه ټوله الرټ ته او لکه لګیا وی خو چې دې ته رالم زه به راته دا یم موږ لا د سهار نه پرایسته اوبه نه څښلي کوم ځای نه وڅښو یا داسې چې د کسانو را خو شکر دی چې راوړي دارونه او دا بچي مې راورسېدو او په دې کور شروع کړ د پرونه دا موږ شروع کړی دا زم چې د کروڑو روپو نقصان دی د کور نقصان یې څه کې خو واړه پراته دي واړه د اوله د تندې نه د اولګې نه خراب شو دومره خو د ادارو له د مشرانو له دا په کارو چې کم از کم د خپل عوام موږ دا اوټ چې ورکړی دی زموږ د خلکو چې دا اوټ ورکړی دی دا هم د دې دپاره دی چې د خپل عوام خو څوک تپوس وکړي تپوس نشته ما خپلې ګاډۍ راوستې دي ما په ثابته منګور کې ګاډۍ نه ده موندلې ما بیلچې نه ده موندلې ګاډۍ یو خپل راوړي سوزکې خپل لاغلی دی دا زما فرض دی زما په ژوند کې پر یو بدن کې چې صحیح که نو انشاءالله زه به خپل کوشش جاري ساتم د دې دپاره د مال ضرور نه د دې دپاره جذبه پکار د زړه او زما د ټولو خلکو نه زما د عوامو نه زما د ګاونډیانو نه د ټولو نه د علاقې د خلکو نه ډېره زیاته غټه ګیله ده ولې کله چې د مرکز کار شي د تبلیغ د بیرکوټ یا بلو دا تور په سپینه راوځي کله چې د مامډیرۍ کارو دا ټول ولاړو هلته په زرګونو خلک نن پرې خلکو قیامت راغلی طوفان راغلی دی څنګه دی د خپل رور او موږ څنګه ژوند تېرو موږ به په کور کې ناستو موږ به لکه ډوډۍ خورو زه خو قسم دی که داسې ډوډۍ یا زما پکار زما ماشومانان زموږ واړه زموږ خلک په خټو کې پراته دي په کار خلکو له دا په دې خلکو دومره احساس نشته په دې مشرانو کې دومره احساس نشته دې کورونو ته دې نه دي راښکاره شوي په کار دا چې دې راښکاره شوي د دې خلکو په دې غم درد کې دي ولاړ وی دا انسانیت نه دی چې زه دې خورم زما بچی دی زما کور دی آباد او زما بل ګاونډي دی هغه په سیلاب په اوبو کې ډوبي نو زما نه خدا نه کې زما چې څومره وسه پورې کار دی زه به انشاءالله د دې لپاره حکومتي ادارو ته څه ووایو جي موږ خو د هغوی په شان جي زموږ سره خو څه اختیار په لاس کې نشته دی جي سهار که دا خبرې شي تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده څه ووایو حکومتي ادارو ته څه ووایو دا خپلې اوښکې ورته وښایو بس زموږ خو بېبسي دا ده چې الله پاک په موږ مشران داسې اړولي دي دا به زموږ بدقسمتي یا به موږ ګناهګار وو ځکه ادارو له پکار دا ده ما په دې ځای کې دې د شیول لپاره موږ چې د کم شروع کړي ده د سهار نه د پرون نه چې یو شیول یو ټیکټر وی دا لار تاسو ولیده چې موږ دا مالبه وباسو د هغې دپاره لار بنده ده نو زموږ سره خو ما خپله ګاډۍ د لیګرامې نه د خپل کور نه راوسته د ګاونډیانو نه مې راوسته دا ما بیګا په فیسبوک پیج نه هم دا ورکړو د خلکو ته مې اپیل کړو چې تاسو د خدای خاطر وکړئ راوځئ دا خلک په تکلیف کې دی نو د حکومت په سطح باندې خو زه به تا ته دیم په کار دا وه چې دې کورونو له ریلیف راغلی دې له پاکې اوبه راغلی وي دې له نن د ډوډۍ انتظام شوی وی
یا زمون خلک کار له راغلی نو هغه نه شوي سخت ګیله من یم ACDC صاحب و د دې فضل حکیم صاحب د دې ځای ډېر غټ غټ درانه مشران دي شاهد غان دی په پټو سټیشن کار نه کېږي چې موږ د روډ په غاړه ودرېږو یا د موږ ګروند صفا کړو سرکاري ځای چې دی یا دا ځایونه شو دا ورستي کار دی خلاول چې دا خلک چې په کم عذاب کې پراته دي د ماشومانان د زنانو دا به حل کول پکار دي. هلال صاحب خپله وینا کې او دا خبره هم وکړله چې یاره موږ پرون راغلي یو جي نن هم سهار موږ په 8 بجې په 8 بجې باندې راغلي یو جي تر اوسه پورې زموږ چا نه د چي تپوس کړی نه د روټۍ تپوس کړی. هلال صاحب په خپله وینا کې دا خبره هم هغه څرګنده کړله چې موږ د کمیټې والا نه ټیکټر غوښتی دی موږ د 1122 والا نه مدد غوښتی دی موږ دلته کې نور رضاکار چې کوم هم په منګوره کې کوم اوسېږي موږ د هغوی نه هم د مدد موږ هم د هغوی نه مدد امداد دپاره موږ هغې سره خبرې اترې کړې دي خو تر اوسه پورې کم یو کس چې راغلی دی صرف تصویر ویستلی دی او صرف په تصویر باندې کار کړی دی او نور د دې ځای نه بیا هغه د هغې طرف نه هغه دې خوا ته بیا نه دی راغلی. پروګرام تاسو وکتلو د یو نوي پروګرامه پورې خپل رور فضل نبي پښتونیال پوره د سوات نیوز د ټیم اجازت راکوي. د الله په امان.